سلامونه قدرمنو کتونکو حضرت حسین ما تاسو ګورئ بازی نیوز څنګه چې تاسو پته نن پروګرام تقریب رهنمایي سعادت پروګرام چې کوم دی منعقد شو پای کې چې کوم دی مختلف مشرانو د مختلفو علاقو سره په دې کې شرکت وکړو نن تقریب په صح حواله سره په دې کې سم میسج فارورډ کاوش ته په کوم نظر ګورئ د تجهیز د سمره چې صفات کوم امر کم دي او دا د ډېر ستاینې لکه وړ دی خو زه په مولي الفاظو کې دا وایم د خپل چې لکه د چې کم جرأت کړی دی یا د سمره غونډه چې وکړه د دې مثال لکه زه نشم ورکولی ځکه د دې نه مخکې په دې باره کې اړو څه داسې د ټایم نه دی راغلی چې یا نه چا کوشش داسې کړی دی. وعلیکم السلام. سر یقینا نن میاني سره علي صاحب یو ډېر کاوشونو دغه قام را جمع کول دا یو ځای ته راوستل بیا د هغې چې کوم دی په مخ په وړاندې چې کوم دی کوم نوي کول ته د هغې میسج فارورډ کول دې ته په کوم نظر ګورئ او په دې کې به ستاسو نور مخکې کرداري د نن چې کوم پروګرام میاني سره علي په ځای کې وشو دا یقینا چې د ډېر بهترین پروګرام و دا پروګرام چې نن کوم شو نو یو خو دې کې دا و چې مطلب موږ خپل خلکو پیژندل بیا زموږ نه کول چې هغه خو موږ د بلوګرام یا د تندوډاک د کولاډیر زولاډیر دا خو موږ نه پیژندل نو په هغې کې زموږ د یو بل سره هغه تعارف هم وشو او بل د خلکو ته پته ولګېده چې میاګان څوک دي یا میا بابا څوک دی نو نن د میا بابا په حواله باندې کوم کتاب شی شو کوم چې میانه سره علي لیکلی دی هغه د هغې مصنف دی د هغې لیکوال دی هغه په هغې باندې تحریر او تحقیق چې دی نو د هغه کړی دی او انشاءالله د دې په وړاندې باندې کم سیکنډ ایډیشن چې راځي انشاءالله څنګه چې موږ دغه سره مخکې اوږه په اوږه ولاړو دغه شان به سره په راتلونکي دغه کې انشاءالله اوږه په اوږه ولاړو. ډېره مننه سر مهرباني. دا نننی تقریب ډېر خوندور پروګرام و د حسني ساداتو د شجرې او کوم چې زموږ اسلاف دي مشران دي د هغو تذکرې په دې کتاب کې موجود دي زموږ را روان بچي نسل چې کوم دی هغې ته به دا پته لګي چې یاره زموږ قبیله قوم مخکې مشرانو څه کړي او موږ له څه کول پکار دي زما خپل کشرانو ته دا پیغام دی چې هغې هم د خپل اسلافو په قدم چلیږي او د فلاح او د انسانیت د خیرخواهي کارونه کوي. ډېره مننه سر. نوم جی شیر محمد خان دی زه سیری یم میاګانو د خیره سره او د نثار رور چې کوم نو دا کتاب لیکلی د خپل کړی راغونډه کړم دا ډېره سعادت خبره ده غوره خبره ده دا جرګې او دا مرکې دا زموږ مشرانو کړي دي نو موږ کشرانو هم دا پکار ده چې لکه مطلب موږ دا خپل اپناو کو او د نور خلکو لپاره خیر ښېګړې لپاره زموږ یو کار وګرځي. مننه سر. سنی را سره موجود دی سنی نننی پروګرام یقینا ډېر خوندور و پای کې د کتاب چې کوم دی تقریبا مناو شو افتتاحي پروګرام سوای په دې حوالې سره سم زده کړو. السلام علیکم. اول خبره خدا ده چې دا یو ډېر بهترین کار وشو ځکه چې په دې کې زمونږ کم دا ورک شوي خلک چې وو او زمونږ قبیله چې کومه وه هغه تقریبا ورکه وه هغه خدای پاک دې مشرانو له یو توفیق ورکو یو دغه ورکو چې هغې په دې کتاب په شکل کې مونږ یې واپس یو خپل رشته دارۍ ته یو خپل قبیلې ته راجوړ کړو او برابر کړو. اوس مونږ د دې نه اخوا دا کوشش پکار دی چې مخکې دا شی مونږ نور وچلو او یو خپل یو داسې یونټ جوړ کړو یو داسې سیستم جوړ کړو چې د یو بل خدمت وکړو د یو بل سره په سخته کې وردیږو یو بل سره په تاڼه تحصیل هسپتال په دې کې وردیږو او یو بل سره یووالی روغوالی جوړ کړو او د دې غونډې مقصد هم دغه دی چې مونږ یو بل سره جوړ وکړو مونږ یو بل سره کینو کم سړی چې په مونږ کې په دې قبیله کې کم سړی کمزوری مونږ یو یونین جوړ کړو هغې خپلو کسانو دپاره یو فنډینګ وکړو هغه یو کاروبار جوړ کړو او یو سیسټمیټیک طریقه جوړه کړو چې په هغې باندې زمونږ دا خلک چې دی دا یو په دې دنیا په دې وطن په دې ځای کې خپل یو مقام خپل یو ځای خپل یو پلیسمنټ جوړ کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نننی یقینا ډېر ښکلی خوندور پروګرام و پای کې دنیا مشرانو شرکت وکړو آیا دا مخ په وړاندې به څنګه ځو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې تاسو میډیا والو شکریه ادا کوو چې زموږ دا محفل تاسو رنګین کو روښانه کړو بل څو پورې چې پر تعلق د پروګرام دی نو دې کې شک نشته چې زموږ مشران چې کوم دي ډېر دیني خدمات دي او مطلب دی چې زموږ تر اوسه پورې پہچان د دې حده پورې چې یاره دا پایپین نه موږ راغلي یو او دا کشران تو بدنو چې دا پایپین یو حلقه ده آیا زموږ میا با چې کوم دی میا مکرم شاه موږ مطلب حسني سادات یو نو دا مطلب دی چې نه پروګرام کې کوم زموږ نثار خان چې کومه قرباني وکړه کوم محنت وکړو او زمونږ دا شجرې مطلب یو ځل بیا مطلب دی راغونډه کړه او د خپلو کشرانو ته د هغې یو ریکارډ یو بنیاد کېښودو نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبر ده موږ به انشاءالله کوشش کوو او د دې خپلو کشرانو خصوصا د نثار علي خان به موږ
هغه هم شکریا ادا کو او موږ به داغه مکمل سپورټ کو چې د مخکې سونه پرتک ان شاء الله موږ کو نو زموږ بالکل قدرمن کتم کو پروګرام یقینا ډیر زیات خوندور او بیا د سعادت تنظیم دغه ټولنه راغونډول د میان سره لیسب کوششونه اسنین نصر ولاړ اسنین زیاتره وخت چې کوم دی ال په سعودي عرب کې وستو اسنین والد صاحب د کتاب ولیکو او پای کې چې کوم د نوی کول لپاره ډیر خوندوري خبرې دي بیا خپل قام نن وخت او سعودي عرب کې د وخت کو نن د خپل فیملی د خپل د اغا شجرې ملګری مشران کشران ولیدل سوې په دې حواله سره تاسو ته پته څنګه چې زما په مثال ورکړي النتیجه اکبر برهان نو دې مطلب دا نه چې یو سړی دی راشي بس کتاب دی ولیکو جی مونږ کتاب ولیکو خلک دی راشي بس مونږ میاګانی مونږ کنه نو زما په ډېر مهنت کړی لري مونږ له پکار ده چې مونږ هم پرې باندې مخکې مهنت وکړو کشران یو د خپل مشرانو عزت وکړو مخکې چې زما پلار سکی پای باندې مال پکار ده زه غور وکم مونږ له پکار ده چې مونږ له آخرت له خپل تیاری وکړو او نور چې کم قومونه د هغو سره مونږ په یو صف باندې لاړ شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ جمیان سره ډېره قرباني ورکړه او د خپل سعادت راغون کړلو د هر علاقې خلکو کې نمایندګي وشوه او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو چې د نثار صاحب مټې مضبوطې کړو واقعي چې خپل قام راټولول او خپل قام په نړۍ کې ځلول او خلکو ته ښودل یقینا دا ډېر زیات ګران کار دی او د دې چې کوم نثار علي صاحب کوششونه کړي دي نو هغه د ستاینې وړ هم دي بل د هغوی دا زیار او دا محنت دا دوی یو سټین ورکو د خپل کشرانو له د دې ټوله ذمهواري اوس په کشرانو ده چې هغوی دا کم دوی چې دا کم پروګرام شروع کړی دی دا هغوی مخکې وساتي واقعي چې موږ د سردارۍ او د مشرۍ خلک یو خو مونږ ځان هیر کړی دی نو چې مونږ کم چې مونږ د مشرۍ خلک یو هغه ګډز مونږ په ځان کې پیدا کړو نو د نثار علي مقصد هم په دې کتاب کې صرف دقه دی ډېره مننه سمندر په کوزه کې بندول یقینا سمندر را سره موجود دی سمندر سے برا سره یو شعر د سعادت د حواله سره ډالۍ کې یقینا د مشرانو دغه کاوشونه د نثار سے په حواله سره چې هغه یو مصنف او هغه بیا دغه خپل سعادت تنظیم را ټولول د نړۍ د ګډ ګډ نه داخله را غونډول سمندر سے په دې حواله سره سوی بسم الله الرحمن الرحیم زه خو بدوم چې دا په دې مهنګای په دور کې په دغه دور کې چې کوم د کوټلي ګامونه پورته کړی او هر ځای ته ځان رسول دي نو یقینا چې د لوی کمال او د پښتو د ادب په ګلدسته کې د یو لوی ګل اضافه شو چې خلک چې کوم خپل قام په کوته کو چې زه څوک یم بیاګان سوکتي دا چا سره تعلق ساتي یقینا چې دا ډیر برکت والا خلک ته او موږ د دې لپاره موږ له پکاره چې د الله صلی الله علیه ورکو او دا خپل کوم زمونږ نسل چې دی دوی د خبره په کوته کې چې تاسو د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کینو زمونږ دا بیا مخ په وړاندې روان شي ډیر مننه مهرباني جی نن د کومه غونډه وشوه د سادات مبارکي نو دا واقعي یو اپریشیټ کوم زه دا چې ډېر ښکلې غونډه وشوله او ډېر مزیدار دغه وشو نو زمونږ زه ټول مشران ته دا یو دعوت ورکوم یو ریکویسټ ورته کوم چې دوی دغه شانتې غونډې کوي او زمونږ دا نوی کل چې دی دوی یو قسم لا یو سبق دا ورکوي چې یاره مونږ د یوې څانګې او د یوې ونې میوه یو او دغه شانتې په کال کې کم سے کم نه چې په هره میاشت کې مونږ داسې یو غونډه کوو باچا اکثر مونږ خبرې کوو د نوي نسل لپاره چې یاره د موبایل نه دی وزګار د دې مصروفیات چې کوم دی بدللی نن یو پیر بیا میاں نثار علي صاحب چې کوم دی وخت تازه کو کتاب چاپ کو آیا د کتاب لبنوي کل سونه ټایم ور کوي د دې سټډي بسنګ کیږي د دې نه بخلک ځان څنګه خبري او د کاوشون ته په کم نظر ګوري بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله میاں نثار علي صاحب ډېر مهنت وکړو مونږ ته خپل شجره مخامخ کړله اول خدا و چې مونږ ته صرف دا مت پته و چې صرف مونږ میاګان یو کم میاګان یو څنګه میاګان دي څنګه چل دی د دې متصبت نه و نو د دې د مهنت داسې رالو چې مونږ ته پته لري چې دا سیدان میاګان دي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم اهل دي موږ د خپل مشرانو دا ورېدلیو چې مونږ باندې چې د خوشحالي کو هغه باندې نه تر خو کیږي مونږ چې څنګه تر خو کیږي وجه صدا سی چل کیږي دا نو په هغه کوم واقعیت مخې رالو دا چونکه د نبی صلی الله علیه وسلم اهل دي کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل چې دینو هټ کړی او دې قدم اخلي الله پاک دې ته تیار نه شي د نبی رسول الله په اهل باندې داغ ولګي دې ته چونکه الله تیار نه دی پکړ کوي نو موږ ته پته چې دا چونکه سیدان میاګان دي او دا د نبی رسول الله اهل دي نو یو خدای دې چې موږ ته یو ویژن مخامخ شو یو زمونږ کوم 2024 پورې څومره نوجوان کول چې دا اپډیټ شو د دې نه انورډ چې څومره راځي دا اوس چې نو دی خپل اپډیټ کوي او دوی ته چې خپل شاده شجره چې مخامخ شوله اوس چې نو الحمدلله موږ ته چې د نبی رسول الله پر ټول شجره چې نو میاں نثار علي صاحب چې راوستله چون ماما دی مای هیرو مای انریبل انکل نو زه دا چې نو ډیر یعنی شکریا ادا کوم زما سره د سال پاز نشته چې یاره زه دغه د پاره هغه بیان کما ځکه چې په دې دومره مصروف وخت کې هغه دومره ټایم ویستو او دا کتاب شایع کو
وکیل صاحب را سره موجود دی نن یقینا تقریب ډیر زیات خواندور چې پای کې مختلف مشرانو شرکت وکړو. وکیل صاحب یقینا نن د کتاب تابع شو پای کې چې کوم دی مشرانو شرکت مو کو تاسو پای کې موجود وي نوې کول ته یو میسج فارورډ شو دغه ته دغه شجره خولې شو یقینا د میان سره علي دغه کوششونه د ستاینې وړل سوې د حواله سره یار میان سره علي چې کم کوشش کړي کنه دا فسادو کې پیدا کیږي نه زه د دې کوشش ته او د دې ځوان کل دلته غونډې دوته ډېر سلامونه کوم. بل په دې ډېر زیات خوشاله شو چې موږ د خپل خپلوان او د خاندان په دې کې ملاقات نو شو یو بل موږ نه پیژندل بس دا سوشل چې ملاقاتونه شول د داسې ملګرو سره ملاقاتونه شول چې هغه اتا او لس کال پس نو په دې ډېر زیات شکریا ادا کوم او ډېر زیات خوشاله شوم او ډېر زیات دعا کوم. ان شاء الله نن خو دا کوم پروګرام وشو د نثار بادشاہ په ځای کې په دې کې لکه مطلب دا چې لکه زموږ سره ډاکټرز دي په دې کې موږ سره مفتیان دي په دې کې لکه مطلب هر محکمې سره تعلق چې ساتي موږ دا سوچ موږ مخ ته دا دی چې لکه موږ د روان کول چې دی لکه زموږ مین کار چې وکړو موږ دلته چې کله دلته د محمود غزنوي سره زموږ مشران راغلي دي نو په دلته لکه مطلب دا صرف جهاد لراغلو دلته د اسبزه قوم او د نور قومونه دلته نو دلته صرف هندویزم او هغه هندویزم کې لکه مطلب دا چې لکه زمونږ د مشران چې وو دا ګلګت ته رسیدلی دي بنکټ کې زمونږ لکه د والي صاحب میاں بابا او د انګړ بابا د والي صاحب بنکټ کې پروت دی دلته هندویزم او هغه هندویزم چې نو دا لکه مطلب مکمل طور لکه مطلب زمونږ د مشرانو دین کې د دین د پاره د قربانیان ورکړي او د په غرونو پر سرونو باندې وسوم پراته دي دا د دین قربانیان وي وز موږ خپل کمن ټارګټ چې هغه موږ پرخو دي اثر دا پروګرام به سب د سیره پورې محدودي کنه دا مخپولان دي نور ملقوت سي نه جی دا سیره پورې نه دی جی دا اوس چې دلته کې سونه مشران پکې ناسو ډیر مشران پکې د بهر نه راغلو دا مشران چې دي نو دا زمنګ وسلکه هلن زمنګ کې پی کې دي پروان 29 تاریخ باندې به زمونږه په د کې پی کې په صدا باندې زمونږ یو پروګرام دی دلته کې په شګۍ کې او هغه ته د ټول کې پی کې نه خلک راځي او ټول سیدان هغه به هم زمونږ دا سیدان وي د میان سر علي صاحب چې کوم دنو ډیر شکریا او مننه کوم چې په دې دونه یخنۍ کې او په دې دونه هلو ځلو کې د دونه مصروفیات چې د څومره د هر انسان خپل مصروفیات دي په دې کې هغه دونه ټایم وستو دا کتاب ولیکو شجره جوړ کړل او په هغه شجره په نسبت داخله کې راغون کو د خلکو ته د یووالي یو میسج ورکو چې یاره موږ سیدان یو او د سیدانو کار څه دی سیدان به څنګه وسیږي سیدانو کارنامې به مخکې وي وس کېږي یا به وروسته څه کول غواړي دا یو میسج یو لاره ښودلو وه چې هغه موږ ته هغه لاره سمه کړله. ساجد را سره موجود دی ساجد د کتاب حوالې سره تاسو ولیدل کتاب دی ولوستو څه وایي د حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم جی دا کم نننې غونډه چې وه دا ډېره معلوماتي غونډه وه او موږ د میان نثار علي خان جي صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دیو کم سادات قوم چې دی دا په یو کتاب کې چې کوم دی راټول کړل او دا د نوي نسل لپاره چې کوم دی یو ډېر معلوماتي ځکه چې موږ دلته کې داسې خلک ولیدل چې هغه تر اوسه موږ نه ولیدلي موږ پیژندل هم نه نو زموږ پیژندلو هم وشوه او په حیثیت یو سادات چې زموږ کوم ذمہواران دي نو موږ په کار چې موږ په عملی ژوند کې راولو نو د دوی دا کوششونه او دا چې د راستایانې وړ دي او موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د دوی دا مهنت او دا مخکې بوزو ان شاء الله. مننه جی خوشاله اوسئ. جی بالکل کاکاجی د میان نثار علي صاحب مشرور او د ګلیګرام سیری سابقه ناظم صاحب افسر علي کاکاجی را سره موجود دي سره خبره طریقو کاکاجی دا راته وایي چې یقینا دا یو خوستا سره لپاره ډېره خوشحالي خبره ده د میان نثار علي دغه کوشش او دغه کتاب چاپ کول بیا په کتاب کې دغه د سعادت او د خپل فیملی حواله سره ټول خبرې راغونډول نننې تقریبا حواله سره رسول غواړي درته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوال خصوص تاسو د وزیر ټي وي شکریا ادا کوم چې تاسو رااله زموږ د پروګرام تاسو روزه خوندور شو. دویم د کتاب خبره ده چې بده زما د رور نسمیان نثار علي بده ډېر غټ مهنت کړي د رسول سومیاشتنه بده لګیو بلکې د هر یو کورونه دا وړ ډاټا راغونډول پدې کې د دوه میاشتو ماشوم د دین نه دوه میاشتو مخکې کوم ماشوم د لاغین درات پکې مشه دي د شي قسمه ډاټا راغونډول د ډېر ګران کارو خود دا او صلوات خو چې د ډېر غټ مهنت وکړو د سره نور کسان په کنټری کې دی وو کسان ولا دا ډاټا راغونډول خو لکه
د ټول د مهنت یو ټیم ورک با ټیم ورک باندې الله پاک دا کار کو نن هغه د نتیجو چې کتاب افتتاح شو زمونږ د ټول سادات راوند شو سادات یو ډیر خپل ونډه شو او ان شاء الله تاسو څنګه غونډه بیا هم کیږي چې زمونږ د مشران موجودي او تاسو ټول جان بیانونه چې تاسو وکړاله دا پروګرام زموږ تاسو خوندور کوي مننه جی خوشاله اوسئ مهمان خصوصي بیا په غونډه کې یقینا ډیرو مشرانو چې کوم د شرکت کو جان د اداره ته وایي چې یقینا پروګرام ډیر زیات خوندور نن نه میانی سره علي صاحب کتاب چاپ کو سوې په دې حواله سره د دې سره چې کوم کار وکړه دا بلچا مشرانو درې کړې د چې کوم تو کو دا خلک دا وون کو دا خلک تازه کو د مقتا د سازیت په پتو لګي چې موږ سيو په پینې سره اکثر نه ده ها نو دا غیر کار کړی او د زړه شکریا او زه دعاګانې کوم او د خپل کار کړی او د تاسو په میډیا باندې ولکم وکړو او مهنت وکړو تاسو زه دعا کوم تاسو د خدای سیادت درکې عزت درکې او خدای په خپل من کواشو مننه سر ډیر مننه یو جهان مننه اجي قدمونو کتونکو تقریب رهنمایي سادات تقریب پای کې کوم د مشرانو شرکتو کو چې پای کې د کتاب باقاعده افتتاح شو د کتاب پس دغه باندې چاپ شو پدې کې چا شرکتو کو آیا د دې هرازو مقاصد سو د دنیا د نړۍ خلک چې کوم دی پای کې دغه نوم او دغه شجره چاپ کړی شي و زمونږ سره دغه مصنف او دغه سوچ لرونکو میانی سره سره موجود دی دغه متپوس کو چې یاره د دې هرازو مقاصد سو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر نن پروګرام یقینا ډیر زیات خوندور د مختلفو ځګونو چې کوم دی خلک دی کې شرکتو کو څه سوچ لري د کتاب سوچ څنګه راغی آیا د دې هرازو مقاصد سو بسم الله الرحمن الرحیم حسین عجیز صاحب د ټول ناول خزه د بزیره.com د ټول ټیم ډیر مننه کوم چې هغه د دې پروګرام په خاطر طریقې سره کوریج وکړو او په دې درنی دستور کې د ګلګرام سیری اخوند بابا ګوګدری کولاډیر زولاډیر تقریبا ټول هغه پاپینی سعادت مشران کشران هغه په دې دستور کې شریک شول کتاب چې د نوی کلتا او زمنګ چې کم سعادت دي هغه په پاکستان کې د پاکستان نه بهر دي اغي ته د اغي اصلیت په ګوته کول دي چې سادات حسنی سوکتی او د دیو تاریخ او اصلیت څه ده او په دغه پروګرام کې یا په دغه مشن کې موږ الحمدلله نن د دې کتاب د افتتاح یا د رونمایي په شکل کې موږ کامیاب شو یو سر یقینا د کتاب تاسو کې د دې دستوره یو بل پارت 2 بم د دې راځي یقینا څه غواړي چې کم داسې الفاظ یا کم داسې خبرې چې هغه مخ په وړاندې چې کم دی وړل غواړي په دې پروګرام کې دا خبره ما نوٹ کړ چې زمونږ د میا بابا چې کم نور ترونه دي یا د دوست محمد المعروف انګن بابا چې کم نور ترونه دي چې پاغي کې میا محمد ابا یوسف ته میا محمد عمر بابا ده میا محمد امین بابا ده میا محمد صدیق بابا ده دغه ټولو باباګانو چې کوم نوسی دي هغه به ان شاء الله د دې کتاب په دویم ایډیشن کې موږ شاملو پروګرام د سعادت او یوازې دا صرف په سواد کې منعقد دی کنه دا به مخپوړاندې نورم زی دا پروګرام خو فلحال موږ په سواد په سطح باندې د دې بلکې زمونږ د یو څو کلو په سطح باندې د دې شجره نسب او تاریخ کور کړی دی خو ان شاء الله په راتلونکي ایډیشن کې به دا پوره ملکن ډیویژن او بیا پاکستان او ان شاء الله افغانستان کې چوم څومره پاپینیان دي هغه به موږ کور کوو نوې کول ته سم میسج ورکول غواړي کم نوې کول چې دی هغه یقینا د کتاب نه لري دی هغه یقینا د دې مشرانو سره د ناست نه لګ لري دی سو هغه ته نوې کول ته خو ما دا میسج دی کچري فرض کاغو غواړي چې د اغي خاندانونو د اغي راتلونکو مستقبل د روخاني نو زویم چې تعلیم او تعلیم لري توجه ورکي او کچري فرض کدیو د سی وکړی شي نو زمنګ د معاشرونو عموما او خصوصا سادات د معاشرې نه طرفګنۍ اختلافات او د جنگ جدال شر فساد کچري فرض د سي داغي موقي نو هغه موقي به قطن را نشي ډیره مننه سر یقینا د سیری ګلګرام د سواد په دغه پروګرام کې چې کوم مختلف مشرانو شرکتو کو نننه د سعادت او تنظیم دغه پروګرام چې د سر تور رسید یقینا دغه کتاب چې د تاسو ته ان شاء الله په پی ډی اف باندې په انټرنیټ باندې ملاويږي